شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روزي رسان دی. او شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. او د حمزه بابا په دې دوو شعرونو چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدایه زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، خدایه زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. د زلمي ریډیو اف ام 90 ښار ډېر خوږو درنو اورېدونکو خپرونه ده 1000 او ماته ویلی شي ستاسو کوربه سید عادل. زما علاقه د مینې او خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې، د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نره او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو اورېدونکو څه ډېره موده غیر حاضری نه پس یو وارې بیا ستاسو سره په پروګرام 1000 کې حاضر یم. کوشش کوم، هڅه کوم چې په راروانو وختونو کې ستاسو سره نوره غیر حاضري ونه کړم او همدغه پروګرام مخ په وړاندې باندې بوځو به راځو به ستاسو سره په پروګرام کې به ستاسو کارونه، ستاسو مینې، ستاسو محبتونه دغه پکې هم شریکو. ورسره د ټپې یا څوک ورته لنډی وایي، څوک ورته مصره وایي، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. ستر پوهان ښاغلی قلندر مومند صاحب په خپل اردو مضمون پښتو لوک گیت کې لیکي چې د دې وجه تسمیه مطابق دا قیاس کولی شي چې ټپه پښتو ژبه کې مهر ته ویلی شي. او چونکې پښتانه په خبرو کې دا د ضرب المثل په توګه استعمالولو ځکه دې ته ټپه وایي. او یا دا چې ټپه تاړي وهلو ته هم ویلی شي، چونکې د ټپې د بیده سره د دې په تاثر کې تاړي هم وهلی شي، ځکه د دې صرف نوم ټپه شو. ټپه ټپولو ته هم وایي، چونکې دا د خپه زړونو دپاره د ټپولو او قلارولو په حیث وي، ځکه ورته ټپه وایي. په ټپه کې اوس په دې کې ډېرې ټپې داسې دي چې هغه موضوعاتي دي، او دا نه چې صرف ټپې د عشق او معشوقي دپاره استعمالولی شي. او د دې بلا قسمونه دي او بلا ټپې دي. همدیه ټپې پکې هم شته، د ننګ او غیرت پکې هم شته، عشقیه پکې هم شته، سیاسي پکې هم شته، تاریخي هم شته. د ژوند داسې یو اړخ په نه وي چې په هغې باندې ټپه نه وي لیکلي شوي، خو لا تر اوسه پورې د ټپې شاعر چې کوم دی هغه معلوم نه دی. همدیه ټپې څه په دا ډول دي چې مینه د خدای او رسول ښه ده، مینه د خدای او رسول ښه ده، دا نورې مینې لباسي پاتې به شي نه. په دغه اړه باندې د پښتونولۍ په هکله، د ننګ او غیرت په هکله هم ټپې لیکلي شوي دي. لکه زه به ستاسو سره یو څو ټپې شریکې کړم چې که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو به کفن درله ګنډمه، او په سپین میدان به در سره یم، په سپین میدان به در سره یم، زه پښتنه له تورې نه تښتم مینه. ګرانو قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واخلي او واشکم دمه هغې نه پس بیا راځم چېرته هم نه دی خپل زلمي ریډیو نوښار اف ام 90 سره پروګرام 1000 او خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. वो मलंग यारा केक द कदम रो वो मलंग यारा केक द कदम रो दाद